اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. رواه الترمذي. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار. رواه ابن ماجة من حديث أنس. دا حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کړی دی. په دې حدیث کې یو مضمون بیان شوی دی او هغه مضمون دا چې مسلمانانو له پکار دي چې هغوی په یو اجتماعیت باندې راجمعي، یو مشري او د هغې نه لاندې نورې کشرانې او د اسلامي دین د غلبې په خاطر چې کومه سرګرمي کوي یا د اسلام په احکامو باندې عمل کوي، نو چې د هغې دپاره داسې یو نظام موجود وي چې په هغه نظام کې د مشر او د کشر تصور موجود وي. دغه د مشر او د کشر د تصور په بنیاد باندې حکومتونه جوړیږي، جماعتونه جوړیږي. نو مسلمانانو کې بیا د دې اجتماعیت او د دې جماعت او د دې حکومت د جوړېدو بیا څه آداب دي او هغه دا چې د ګناه په کار کې به د یو بل سره تعاون چرته نه کوي او د نیکۍ په کار کې به د یو بل لاس او ملاتړ جوړېږي. تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نو دا مسلمانان به مسلسل د یو بل اصلاح کوي. کوم ځای کې کمزوري ورته ښکاري د هغې کمزورۍ به دی باندې به ګوته کړي او نشاندهي به یې کوي او د هغې د اصلاح خواري به کوي. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته چې کوم کار حواله دی هغه د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر کار دی. په دې وجه چې کله یو اجتماعیت د مسلمانانو جوړ دی، دا یو مشر دی، نورې کشران دي، نو که دا اجتماعیت د ګناه په کار باندې روان شي نو دا ټیک ده چې الله تعالی حکم کړی چې پیغمبر علیه السلام حکم کړی چې اتبعوا السواد الاعظم، دغه عظیم اکثریت د هغې تابعداري کوئ، د هغې سر روان شي. خو د عظیم اکثریت مطلب دا نه دی چې ګنې سړی د ګناه دپاره متفق شي. اتفاق ښه شی دی، اتحاد ښه شی دی، د ګناه د کار دپاره اتفاق او اتحاد چې دی نو دا د مسلمانانو شیوه نه ده. مسلمانان به اتفاق او اتحاد کوي د شریعت په خاطر باندې، د حلالو په کارونو کې، د جایزو په کارونو کې، د نیکۍ د ترویج په کارونو کې. نو فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ما امت به چرته په ګناه باندې اتفاق نه کوي چې ګنې ټول دی یو شان ګناه ته غاړه بسته شي وي چې یاره بس مشر ویلی دي جو کو به نو اگر چې کار د ګناه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لا یجمع امتی، نبرا جمع کیږي امت زما یا امت د محمد علیه السلام علی ضلالت په گمراهۍ باندې، علی ضلالت په گمراهۍ باندې او د الله تعالی مدد د جماعت سره. جماعت یعنی اجتماعیت. جماعت نه مراد جماعت په انګریزي کې ګروپ ته وایي، ډلې ته وایي، پارټۍ ته وایي. مطلب یې دا نه دی چې ګنې دا اوس چې کومې پارټۍ دي د دې پارټو لاس باندې سره د الله مدد دی، یعنې د مسلمانانو هغه اجتماعیت چې په هغې کې هغه د شریعت په اصولو باندې روان دی. نو داسې جماعت او اتحاد ید الله علی الجماعت. خو که جماعت نه سړی وځي د مسلمانانو یو اجتماعیت جوړلی دی پکې او هغه ګناه نه دی، د ګناه باندې نه دی جوړ، هغې د اتفاق دے اتحاد دے د دین په کارونو باندې او دې تی وزي
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من شذ شذ فی النار. کم سړی چې د مسلمانانو د اجتماعیت نه سنډې ته شو او ځان له څه شي شروع کو په بل ډله ته لاړو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د داسې سړي دی اور دی، الله دې موږ ټول وساتي امين. او بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې اتبعوا السواد الاعظم، تاسو چې دی نو مسلمانانو په دې لوی اجتماعیت پسې ځئ، په دې لوی ګڼه پسې ځئ. مسلمانان چې روان دي او داغي یو اجتماعیت جوړلې، باغی کی کمزوریان شته خو اجتماعیت جوړلې، نو دغه اجتماعیت مورانه وي او اختلافات راځي د یو بل سره په خپل منځ کې، خو دغه اختلافات دې حد ته مه رسوئ چې تاسو ذاتي د یو بل سره چرته په پوله پټي باندې ورانې راشي، د یو بل سره په سلام کولو په نه کولو باندې ورانې راشي، د رورۍ ښکتوالی پورتوالی راشي، او ته د هغې په نتیجې کې بیا راوالی د مسلمانانو اجتماعیت لوړې بوړې کې او خپل ځان لته خپل کټی ته بیل کې او د هغې په نتیجې کې د مسلمانانو اجتماعیت کمزوری کې، نو دا حسد او دا بغض دا چې دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل یو شاګرد دی حضرت انس هغه ته فرمایي چې بچیا که وس دې کېده ساری او که ماښامي، خو چې په زړه کې دې چا ته څه حسد او بغض او کینه نه راولې که نه، نو بس دا کار کوه، چا ته په زړه کې حسد او کینه او بغض مه راوله. او بچیا دا زما سنت دی، دا زما طریقه ده چې زه چا ته په زړه کې خیرې نه ساتم، او چې کوم سړي زما په شان زما په دې سنت عمل وکړو نو د حقیقت کې زما سره محبت وکړو. کوم سړی چې زما سره محبت کوي د قیامت په ورځ باندې به هغه زما سره په یو جنت کې به را سره یو دی. په دې وجه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت یو دوه نه دي، د ژوند په هره معاملې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طریقه ده چې د الله د حکم د عملي کولو دپاره او په یو لار باندې او په یو طریقه باندې روانو. خدا ښکاره خبره چې د الله حکم په ځای کول د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه په ځای کول راوستل چې دي، نو دا خواري خو غواړي، زړه غواړي، زړورتیا غواړي. نو کله کله داسې وشي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت خلک ایسته پرېږدي، او سنت موږ اکثر په دې مانځه کې صرف دا سنت یاد کړي چې په مانځه کې دومره سنت دي او دومره پکې فرض دي، دغه هم سنت دي، خو د دې نه علاوه د ژوند په هره معاملې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي. نو بعض خلک یاره بس سنت دی پرېږدوی، بس سنتو کې ثواب کولی کو جو ثواب دی او کو دې نه کو جوړلی ثواب نشته. په دې وجه ځوانانو چېرته دا خبرې اورېدلې دي چې یاره دا سنت دی او سنت د ثواب کار دی، نو هغه اکثر په دې مانځه کې هم دا سنت نه کوي. نور سنت خو لا پرېږدوه، چې کوم نور سنن دي هغه خو لا پرېږدوه، په دې مانځه کې هم سنت نه کوي. ته ورته ویل که سنت ولې نه کوي؟ وایي فرض خو نه دي. نو ډېرو خلکو نه دا شکایتونه رامل خلق لګیا می ته پوسونم کوي چې یاره پلانی جمعات کې خلق سنت نه کوي، په پلانی جمعې په مانځه کې خلق سنت نه کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوم سړی زما یو سنت په داسې وخت کې راژوندی کړي چې خلک یې پرېږدي او دی راژوندی کوي، مثلا د جمعې مونځ دی نو دا سنت ورته ووایه، نو ستا په کور کې نه کوي څوک او ته راپاڅې ته وایې زه یې کوم، یا دغه شان نور سنت دي د ژوند په معاملاتو کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې داسې سړی چې هغه د فساد د امت په ټیم کې زما یو سنت راژوندی کړي فله اجر 100 شهید، 100 شهیدانو ته چې الله تعالی کوم اجرونه ورکوي دغونه اجر به الله تعالی دله ورکوي، دله به الله تعالی دومره ثوابونه ورکوي. نو لهذا په دې درېونو احادیثو کې زمونږ استاد دپاره دا رهنمایي موجود ده چې د مسلمانانو د لوی ډلې سره به یو ځای به ورسره اوسو، چې هغه مونږه اتفاق او اتحاد د اسلام په بنیاد باندې کړی. اتفاق په د چا سره د ورورولۍ عزیزولۍ د دې په بنیاد نه، بلکې د اسلام د اصولو په بنیاد باندې. او بیا دا چې کله د یو لوی اجتماعیت د مسلمانانو سره شو نو بیا به تختو نه، بیا به د هغې دپاره قرباني ورکو. او دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو ته په زړه کې خیرې نه ساتو، ځکه چې خیرې کله پیدا شي د هغې په نتیجه کې بیا بغض پیدا شي او د هغې بغض د وجې نه بیا اجتماعیتونه ورانېږي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه طریقې دي هغه طریقه به په خپل ژوند کې به راولو او هغه باندې به عمل کوو، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل کول د شهیدانو همره ثوابونه ورکول دي. نو دا مضمون په دې درېواړو احادیثو کې بیان شوی دی، الفاظ هم چې واورو.
وعن ابن عمر دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت دے قال دے وی چی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی ان اللہ یقینا اللہ تعالی لا یجمع نرا جمع کی امتی ذما امت او یدسی قال ویل چی امت محمد دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت علا ضلالت پا گمراہی بانی زما امت با اللہ تعالی دا گناہ پا کار بانی چرتم پا اتفاق کئی نا چی ٹول گنی اس بس اتفاق ہو کی چی رادی دا گمراہی کو ذکر خید اللہ علی الجماعت دا اللہ لاس پا جماعت بانی دے پا اجتماعیت بانی دے ومن کم سڑے چی شزا وزی دا اجتماعیت دا مسلمانانونا شزا گزار بکلی شی دا فن ناری ورطا رواہ الترمذیو وعن ہو دا دغی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت دے قال دے وی چی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی اتبعو روان شے السواد الاعظم پاگا اجتماعیت لوی پسے دا مسلمانان پاگا لوی اکثریت پسے روان شے فإنہو شاندہ دے من کم سڑے چے شزا لری وذی شزا دے با لرستے شی پی النار ورطا رواہ ابن ماجہ فی من حدیث انس وعن انس رضی اللہ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی چی ما تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو دلی دسی نصیحتو کچی یا بنی بچڑیا ان قدرتا کستادا وسی ان تصبحا چتا سحر کی و تمسیا او مقام کی ولیس فی قلبک و نیستا پدلکی غشن سحسد و زد لأحدین دا چادا پارنو ففعل دق کوام ثم قال بیرتوی یا بنی بچیا وذالک من سنتی دق زما طریقہ دا ومن احب سنتی کم سڑے چی زما طریقہ خپلکی او خوخے کی فقد احبنی دا زما سر من دا ومن احبنی دا چاچی زما سر منی نمکان معی یا بزما سری فی الجنت پا جنت کی رواہ الترمذیو وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت دے قال دے وی چی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی من تمسک بسنتی چاچی عمل وکو زما پا سنت بانی عند فساد امتی پا وقت دورانی دا امت زما کی فلہو ندتب ملائیوی اجر ثواب مئت دا سلو شہید شہیدان وآخر دعوانا الحمدللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك